يا لك جميلة. يا لك جميلة سوچونو په دنیا کې ځان ډوب کړی یار د سوچونو د دنیا نه بهر روزه یار او لږ وګوره چې الله تعالی را دنیا څومره ښکلې پیدا کړې ده واقعي ځای ته اشنا چې دنیا ډېره ښکلې ده خو هغه هم د روغو ژوندو لپاره ښه بس پرېږده دا خبرې راځه چې ځو خو چېرته اشنا واه تا ته مې مور نه ده معلومه بیا د جلال بابا منښته منلې ده هغه زیارت ته وړل دي وروره زه یې نور مور ته دروغ نه شم ویلی مور ته کله زه یو غر ولم کله بل غر ولم خامخا به دې واده ته غاړه ږدي واشنا وبشي دا واده به موشي راځه چېرته ځې چې تا ته زه کله ووایم نو کله بیا زیارت ته ځم څه بانه راته جوړه کړې یار واشنا راځه کېږي دا ودونه مدونه مټه سوه زخمی راځه چې هسپتال ته دې بوځم څه پټی درته وکړي نه څه بچیه زاهده خیر خو دی که نه جمیله یار خدای خبر چې دا جینۍ څوک وه غریبه ډېره زخمي وه هر څوک چې وه خدای خیر کړو زه چې ځو اشنا اوس ځه हाँ जी पल गल दे संभाल का ډېرې ستړي کو خو آخر پکو ته لاړو خان لکه د منګت په کله په یو سوړو کله به په بل سوړه پټېدو خو اخر هم ورته بله کیخ په کیخوا دوران د داور خان ده وایه کنه صوبتیا زما امانت دې څه کو خان زه هیڅ نه یم خبر په ما یقین وکړئ چې په ما یقین وکړئ د باسخیرو د عزت پګړه دومره سپکه نه ده چې ته به یې لکه د خپلې کډې په چچ کې وګرځې داسې دی خان دې ستا کسانو خو زما کور لت په لت کوم نو درته څه ثبوت درکوم داور خان څه د ټاټی ماشوم نه دی چې ستا په اللهو به وده شي صوبتیا په ما باندې په پښتونستان کې د هندوستان رسم مه کوه زه را باندې ځان ژوندی سیزي دا چا رښتیا ویلي دي لری که هر څومره پوخ کې خو خوند به یې د غوښیانو وي زما دومره احسانونه هم ته سړی نه کړی خان زما هیڅ قصور نشته ما ته هیڅ پته نشته خان بوځئ لکه د خپلې مهمانخانې ته او ښه خاطرې وکړئ د یې بار څه په خپله وکړئ خان ما معاف کړه خان ما معاف کړه وایځئ ما معاف کړه
बची तो खो ډیر زورور سوچ وړي مورې تا خو به راته همیشه وې که نه چې یو چینی وګوره چې واده ته وکړم زاهده بچی ستا څوک جنۍ خوښه شوه څوک دا خوش قسمته نامې څه ده چېرته اوسېږي مورې او ما یو چینی خوښه کړې ده خو نه راته نوم راځي او نه راته څه معلومه دی هاي هاي ا د چا خبره چې اول دې سلام ناچو او چې سلام دی واچو نو هغه په هندو باندې یاره مورې یو خو ته هر وخت ما پورې ټوکې کې ټوکې مه کوه وبه ګورې انشاءالله داسې جینۍ ده چې سمه خاطره ده خاطره او ډېر ژر به دې ستا د کور انګور جوړوم انګوره کم کافر په خبر کېږي بچی زه خو وایم وا سره دې څښې وي خپلوي که پردي وي یاره مورې خو تو خو د زمانې فرعون وي لالا بیا دې د بازغیلو د سلطنت تخت په تخته چا بدل کو او بیا ستا د نوابې عنوان تندر سنګ ونیوه دوران د داور خان دی سایراناز کله کله ښکاریم د مزي اخیستو لپاره ښکار له مهلت ورکوي او خو د دې دا مطلب هرګز نه شو چې ښکار به خطا شي خو ښکار او عزت کې ډېر فرق یې لالا منګې مات شو که مات نه شو خو د درز اوازې اوس د ملا پړي ته رسېدلې دي او مات منګې خلک یا په قبرونو ږدي او یا دې چټونه جوړوي دکه مات منګې به زه ستا د وفا په قبر باندې ږدم چې مرغۍ پکې اوبه څکي اوبه ولې چې دار او سنسار دواړه د داور خان په عدالت کې موجود دي تو څومره نادان یې لالا چې د منصور منونکي ته د دار او سنسار نه یری چې د مینې لمبې د پرخې ساسکي او د ګلونو پاڼې ونه ګڼي نو د مین نوم پې کېښودل د مینې توهین دی پرون جولا شوې او نن نچې پټې راځه چې زه تا ته د داور خان د مکتب نوی سبق وښیم او ښه به یې یاد کړي راځه یار داسې سوچونو کې تللی پریشه اشنا د ځان سره خندا ډېره نه ترسئ خو دا راته ووایه چې ستا د دې خندا څه معنه ده جمیله اشنا کله چې مینه د چا زړه ته کډه وړي بیا د انسان دننه تاثرات سي زاهد اشنا دا چېرته د ډېرې سوکړۍ نه پس د باران په څاڅکو د ځمکې خوشبو لیدلې ده او بیا همدغه شان د مینې د احساس خوشبو هم ده او کله چې دا احساس د زړه دننه وورېږي نو بې موسمه پې سپرلی راشي بچو ځکه خو زه ویم چې ته د مینې د مکتب پرنسپل او د مینې په دومره زوروره فلسفه ښه پوهېږي زاهد اشنا مینه په مکتبو او په مدرسه کې نه زده کېږي نو بیا په څه کې زده کېږي استاد جي د مینې مکتب خو د مین زړه دی او کتاب یې د مین مخ دی او د اشنا د جبین خلونه ټکي دي اوښکې یې صحیح ده او باڼه یې قلمونه دي جمیل خانه
ته خو درکې شته که نه اشنا دې خبر چې موږ نه دې خپله خبره ولې پټه ساتلې ده زاهد اشنا دا زخمونه مه ژړه ایلو صاحب پټ نیولې دی اوسه حسن په قید کې خوښ دی خو په پرده کې نه پوه شوې زما د نکریزو نه او د نکریزو د دې بوی نه سخت نفرت دی نو بیا تا دا نکریزه ولې راغولې ده جی ما ته خو پته نه وه دا خو ماله ملګرو چپ چې کله ما سره خبرې کې نو د درېمګړي نوم به نه اخلې نه جی نه به اخلم اوس پاسه او د نکریزو دا سپېره رنګ دې وینځه پاسه دا څنګه وینځم دا خو دې اوس نه ځي زه درته ښیم چې د نکریزو رنګ د لاس او خپو نه څنګه ځي زه ड्राइवर गाड़ी उधरवा हाँ जी चलते रवाने बची بیبي جی زه د خپل ترور کره ځم لږ مخکې کور دی ته راځه زه به دې ورسوم راځه ډېره ډېره مهرباني راځه زموږ ځای خو راورسېده بچی اوس تو ووایه ته به چېرته ځې بیبي جی دا ستاسو بنګله ده او دا زموږ بنګله ده بیا خو زه دلته ایسارېږم مونږ کله پوهېږي صفا ووایه بچی ته کوره خو نه یې راتښتېدلې نه بیبي جی زه خو کار لا کارله لکه کار دی به کار دی نو کرې پسې ګرځې ولې بیبي جی تاسو به ماله کار راکئ ها کار ډېر پخلی خو درځي که نه بچی او بیبي جی هر قسمه پخلی راځي
بیا خو ته داسې وګڼه چې ستا نه غریب پخه راځه ما سره دلته وکړه تاسو څه خوب ونه وینم هغه ورځ خو داسې راوتښتېدو اړو تپوس یې ونه کړو چې د چا به مرهم پټۍ لګي خو تا ویل نو چې معمولي زخم دی زه ټیک به شي او همداسې روانه شوې زخم خو ډېر معمولي دی خو زخم لګولو والا دا فرض دی چې زخمي له دی مرهم پټۍ وکړي ځینې مې د چا پلار وګټي ها یعنې ته دلته مرهم پټۍ له راغلې ها زه دلته مرهم پټۍ له نه یم راغلی دعوې له راغلی څه دعوې له څه شي دعوې له د خپل زخم دعوې له بیبي چې تل فریاد کړی دی ګورم چې هغه څه فیصله پورې خیال کوه چې مور ته مې سونه وې قسم په خدای چې قیامت به راشي قیامت او رښتیا مور مې چېرته ده هغه ګاونډیانو کره تللې ده اوس به راشي او رښتیا دا روټۍ واخله نه نه روټۍ به زه بیا وخورم زموږ چې با جمیل زیری وکړ چې هغه شیخ خو خدای خپله کور ته راوستو دا خو ماته څه لیونی غوندې ښکاري خیر چې بیا به څه دور راغله یې لکه څه چلې وا جمیله وا د ظالم بچیا سما در پسې په ګرځېدو خپې ماتې شوې او دې دلته ګرځي خبره وره مړه لکه
دا بیا د باندې کمپیریان کېناسته یار موږ راځي خو چې درته ووایم نه نو هغه جینۍ تا په خپلو سترګو صحیح کړه واه په خپلو سترګو سي ولې دا زه درته په سترګو ړوند ښکارم خو په سترګو مې چتې ناسي ظالمه او هغه جینۍ ما ته خو نن داسې ښکاري چې بې تمې بې نیټې او بې موسمه سپرلې راغلی او چار چاپېره د خوشحالۍ ګلونه شیندلي د خوشحالۍ ګلونه شیندلي یار دا خو ډېره د خوشحالۍ خبره ده خو دا راته ووایه چا تاسو کره راغه څنګه هغه تا نه دي اورېدلي اشنا چې یو په اما بل په کاما وي چې نصیبونه سره یو شي یو ځای شي نه اوس پس مه کوه ډایرکټ بي بي جي ته ووایه خو ته ورته نه شې ویلي نو زه به ورته په خپلو ووایم واشنا مور مې زمانم دوه ګوتې سیوا ده خو صرف د هغې غوږونو ته خبره رسول دي او بیا د واده څیرې به زما په غاړه په غاړه اشنا د واده سیره هېڅ چړې مړاوې مه شه هېڅ چړې څومره ښکلې ښکاري زما انګور سمه د څوارلسمې سپوږمۍ ده بیبي جي زه خو یو معمولي نه بچی نه بیبي جي نه مور وای مور څنګه چې زه د زاهد مور یم دقسې ستا مور یم د نن نه پس په ما ته بیبي نه مور وې مور مورې تاسو خو خاورې سره زر کړل زه به ټول عمر ستاسو د خپو خاورې یم دا ستا نصیب و چې تا ته در ورسېدو لیکن نه زما کمال شته او نه د نور چا بس زما نه زاید خیال ساته ځکه چې اسمان نیازبین زوی دی خیال به ساتي که نه زه به کوشش کوم مورې چې په ژوند کې نه تا خفه کم او نه هغه ښه ده بچي زه به اوس لاړه شم دوران د داور خان دی ستا پلار سره ما ټوله جمع او تفریح ختمه کړې ده د نن نه پس به نه ته هلته ځې او نه به هغه دلته راځي پوه شوې
شمع که فانوس کې دی خو رڼا یې بیا هم نه پټېږي وفا. خو پتنګان شمیله بیا هم راځي چې دا ولې ها؟ دا ځکه چې پتنګان خو لیوني وي او شمع ځان وجل بل حق ګڼي. دریغه که پتنګ دغه وخت لیدی شوې چې د پتنګ د مرګ نه پس شمع څومره په سلګو مري. خو ته دې د سترګو شمې مه وژنه وفا، ځکه چې مړو شمو له پتنګان نه راځي. سترګې مې ځکه پټې کړې دي زایده چې ستا مینې ته بند اچول، چې ستا د مینې یو څاڅکی بې ځایه لاړ نه شي. مطلب دا چې ته زما مینه صرف په خپلو سترګو کې کېدول غواړې. دا ځکه چې سترګې د مینې کوڅې دي او زړه د جانان کور. داسې دي دا بنګړي دي که نه؟ دا مې راله ترور راوړي، وګوره ښکلي دي که نه؟ داران د داور خان دی، ولې زه څه مړ ومسه چې تا د بل د لاس بنګړي په لاس کړ؟ رښتیا رښتیا ووایه، دا بنګړي دله کم یار راستولی؟ ته خدای ظالمه، ته خدای نه ویرېږه، ته خپله لاس راباندې تور پورې کې. ستا دا مړوندونه په کم چې تا د بل د لاس بنګړي په لاس کړي، دا به دله نن زه په اور سېزم، په اور. ورځه خان هلکو څه پته ولګېده؟ هیڅ پته نه لګي خان، ټول وطن مو پسې چاڼ. خان 3 میاشتې وشوې، اړ څوک دا وایي نه چې مونږ ګټلې ده. آشنا ته به بېبوزه او ښه ډېرې چکرې وله ورکړه، تا ورځه او زه هم دنه له ښار ته لاړ شم. ښار ته؟ او که نه ښار ته یاره، تا چې په بنګلې باندې کار شروع کړی ښار کې، نو هغې ته مې یو کس ودېدل پکار دي که نه؟ دغه لانجه خو وه چې ما نه بلکل هېره وه یاره. ورېږه یار رښتیا یو منټ. دا والا چک او که نور څه لګېده را لګېده نو بیا ما سره رابېزه ساته. صحیح شو صحیح شو صحیح شو. الله ورته یار. وظالمه په دې سړو ټکو دې لږ رحم وکړه، ولې د خپل ځان دښمن جوړېږي؟ څو ځلې مې ورته ویلي دي چې ما ته پته نشته او ته راته پته وې، په وجه کې مې ورته ویلې. دوران د داور خان دی. صوبتیا دا دنیا ډېره وړه ده او د داور خان نظر ډېر اوږد دی. په دې څلور کونجه دنیا کې زه داسې ګوټ نه وینم چې ستا لور پکې ما نه پټه شي. د ګوړې په نوم اخیستو که خوله خوږېدې نو چا به ګوړه نه واخیستې. صوبتیا و صوبتیا لور ته د خپل حسن بلا شوه. تا دومره ښکلې لور پیدا کوله سله؟ د وریا ښایست بلا نه زر دی او زر زرګر غواړي، ستا په شان د مشکونو سوداګر نه.
और मलंगिया शड़या गुस्तनवा पखासो पुए दो चिंदा खानुम खपे जोते क्यों नालू ना हुई खुदा खबर चागा सुना बस सकी دوریا د خدای د پاره ما سره چې څه کوئ وکئ خو ډېر مونځونه رانه قضا شوي دي لږ مې پرېږدئ چې مونځ وکړم خدای دې وبخه صوبتیا ستا قضا مونځونه خو به راوګرځېږي خو زما قضا دیدنونه به څوک راګرځوي څوک जनाब दास्ता द मरिया का बंगला समा बंगला सपोई नशो आओ आओ जनाब स्ता बंगला और नदा बंगला स्ता दी खैस्तर को बना और को उस्तिम यकीन न राजी जिस टाइम ने भी सरोगाड़म और पूरा स्टाम द सरोली का साइदा समा हर सखुते चिते नदा हर सष्टा चितने न हिसम निष्ठा वफा तमीनी हिस पैमाने नहीं माता तो खोदले वे माता सरा सुमर मीना था निष्ठा वली निष्ठा खुमैन त पखपले नखकारी निष्ठा खुमैन त पखपले नखकारी स मतलब वफा सब वो नशो मतलब दा जनाब چې هر مین خپل مینا ته بل پستر وګوري څنګه خماین ته خپل مینا نخکاری ستا د خبرو په خوږو مې قسم چې ستا د لیونې به بغیر لتا او نه پي وفا وفا ستا په مړوندونو د داغونه وفا دا پتا سو شو دا سسدي اوريغا دا له ورو وفا دا وبوسكا دا وبوسكا او زتاله دكتور نه نه سایدا زه ټیکم ته کېنه کېنه ته صوبتیا يا فرش ډېره ښه خان درغم السلام علیکم ولې
دا ته دومره سړی شوې چې زما په سوال جواب دې د اجارې پیسې راوانستولې خان ما کله انکار کړی دی خو لږ لاس مې تنګ دی نه چې لږ صبر ماته کړی وی نو نه بلکل نه لاړ شوم په دې ساعت باندې د اجارې پیسې راوړه ورشه د سپینو ډکو نه خو الله له هم حیا ورځي ته را څنګه انساني چې د پلار پسې دی دی او تا پې لاس اوچت کو ستا دا مجال ها رښتیا و ما نه غلطي وشو خو خیر د سپینو ډکو قدر خو مې ونه کو خو د تور اوربل په قدر یې پوهېږم راځئ هلکه خان لالا خفه کېږي ولې خان لالا دا خو نوې چارې دي او په زړه لارې دي اسې دومره احساس خو به درته ضرور شوي چې د چا د زړه دنیا روانه شي نو په هغه څه تېرېږي افسوس دا ته خو دا پته مو نه لګېده چې تا وفا سره مینه کړې وه که نفرت خو زه به دې پوهېږم خان لالا انسان خو یا خپله مینه جوړوي او یا وینه د وینې خو تاسو سره څه پروا نشته تا خپله مینه جوړوي خپله مینه ها یو خبره بله مخ څه په ګوته تور او څه په طبع تور دې ته وګوره د لرګي پیشو ته لا چا مې وښوده خیالونه د مینې په خوبونه پویه نشم خیالونه د مینې په خوبونه پویه نشم څه ډېر په منډه واوړې د وختونه پویه نشم څه ډېر په منډه واوړې د وختونه پویه نشم خیالونه د مینې په خوبونه پویه نشم دا سفر سړی هم ستړی کی او هم وږی کی والله زه خو ډېر زیات وږی کړم وفا وفا څه چل دی څو ورځې راسې ګورم چې ډېره چپ چپي خیر خو دی که نه که زړه دې نه لګي نو صفا راته وایه چې واپس لاړ شو نه نه زایده داسې څه خبره نشته زه خو دلته ښه خوشحاله یم ها اوس دې ما نه خبرې په ټول هم شروع کړه ټیک ده زایده ودرېږه زما خبره خو واوره که نه ته داسې نه په خوله کېږي ودرېږه اوس په دې زه خوښه شم دوران د داور خان دی خو نه دا زه هسې بکواس کوم دوران د داور خان نه دوران د وخت دی او زه به د وخت نه د خپلې روکې تپوس کوم د روکې د هغه ورکې په کمې باندې چې زما د زړه دنیا ودانه وه وفا زما ځان دی او زما ځان به وي داور خانه اوس ته داسې وکړه چې دا ځای پرېږده
प्रेदा 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 जायदा समा خو ته ارمان دي او خدای مال راکړي خو ما ته پته ده هر سړی مې ودارونه پکانوي دا به زمانه مخکې ضرور چېرته بل ځای کې عشقي معشوقي کړي هغه دغه دي نه منم په رښتیا ویلو به رانه خلاصېږي شابه رښتیا راته ووایه شابه هاي هاي وفا څه زمانې دې را یادې کړي هغه لا ماشومه وه چې ما ولیده مور سره چته روانه وه پتلو کې هغې ما ته وکته او ما هغې ته وکته قسم دې ډېرې سترګې مې پرې خوږې شوې خو آخر مې کور معلومه کو ښه چې د خپلې یارې کور دې معلوم کو نو بیا خبره کوه نو بیا ما د هغې د خپلې دوست ضد ونیو او خپله مور مې پرې خبر کړه خو د څه خبرې وفا خو دا خبره زما مور خوښه نه کړه بیا د هغې غوښتو ته زه پخپله لاړم او کله چې هغه مې وغوښته او خپل کور ته مې راوسته نو تا ته پته ده ما ته پته نشته پته به تا ته وي او ستا هغې ښځې ته به وي هغه زما د مورم ډېره خوښه شوه کېده چې هغه پېغلتوب ته ورسېده او اخر چې بس زایده چېرته ده ستا هغه یاره ما ته یې وښیه شابه درته ویل چې کیسه دې راباندې شروع کړه نو اوس پوره کیسه خو ووره که نه نه اورم ستا خبره چې هغه دې دومره خوښه وه ته بیا دې په ما څه کول زما د زړه ولاړ تالاب ته دې کاڼي څه نه راویشتل څه نه دې راویشتل نو لکه ستا زه نه یم خوښه ها نه یم خوښه ډېره زیاته مې خوښه ده او ډېره په ناز مې ساتلې ده څوک ده هغه درته ویم نامه یې څه ده او کوم ځای کې اوسېږي شابه ځای راته ښیه شابه وفا هغه دلته عموم کره اوسېږي تاسو کره اوسېږي او ما تر اوسه پورې ونه لیدله زما دې توبه خپل لاس خو دې ولې هغه ورځ ډوډۍ ورکړې وه د زړه سره ته نوې وې ځکه یې تا پسې غپل ښه نو لکه تا دا د خپلې سپۍ قصه کوله او زه دې پرې دومره وجوړولم اوس به دې خوښه شم ته ظالم بچی څه کې داور خان ده داوریا په خانه کې خو فعل شوې خو زه اوس د ملنګۍ د الین وینه چې دې کې لا څه خوند دی
खान दे او چې داور خان قبول کړي نو بیا دا سترګې چاته تورې دا خو ما سي چپ زما هر هغه شی رقیب دی کوم چې سوای زما نه ستا مخ ته ګوري دا شیشه هم زما رقیبه ده ولې چې دې ستا مخ ته کتلي تا دې سره خبرې کړي انتقام خو به دې اخلم که نه زه پوه نه شوم زه دې پوهېږم داسې وکړه چې دا زما د دشمن مړ وجود پروت دی ته زما خون کړی وباسه سنډر دا ته څه وې دا ته ویې وباسه سنډر وباسه په خیرونو څنګه یې بچو ټولم څنګه څه تکلیف خو نو نه مورې ته هیڅ تکلیف هم نه ښه خوشحاله خدا راته ووایه چې ته څنګه یې بس بچي زما ساګانو خو ستاسو ساګانو کې دي چې تاسو خوشاله وینم دا زما خوشحالي ده خبرې اوس د انګور په دیدن دې مړه شوې که نه لږ ساعت یې پرېږده چې یو کپ چای راله پکړي قسم په خدای په سر مې ډېر سخت درد دی ولې یوازې ته ستړی زما انګور نه دی ستړی تاسو دواړه کښېنئ زه دله چای راوړم داسې کې مورې تاسو پرېږئ خبرې کوئ زه له چای راوړم خو لږې ترخې جوړې که مزېدارې ملنګیا یو کار نه کو یار کار څه کار یار دا صحبتې کاکا نه دی هغه پرېږدونه د موږ یې سپلار وژلی دی یار خو ټیک ده یاره که سبا له داور خان خبر شو داور خان په کوډۍ اوله مړه ځان له مړ ژوندی خیر دی او که سبا دې مړ شو نو خون به د ما ستا په غاړه او که نه یار ډېره مودو شوه غریب خو شین اسمان اړو په سترګو لیدلی نه دی ځکه خو ته وایم ملنګیا چې د موږ به هغه جهانم خوار شي او دا جهانم ډېر د خدای غږ که په خپله خدای خبر چېرته ورغوپه شوی دی مونږ یې د خېټو خیره ویستي وو منه ملنګیا بیا ستا څه مشوره توکل په خدای دی یار داسې کار دی ته بېګا له زبدې کاکا پرېږده او که هر څه کېږي بیا به سره راکاږو راځه چې ځو وفا حاجی د دې ډېره تبه ویل چې ډاکټر راځي رابه شي په خپل به یې پوه کړم
इजाजत बगैर तल जाता भी तातले जमा शाशी उस्ता कशाशी तबखा की वी समाता बाबा जका डॉक्टर लला चुप چې डॉक्टर نوم راته وانخلې دا ته پته شته چې د باسخیلو د خانانو ښځې که د تبې نه مړیم شي خو بیا هم ډاکټر ته خپل مخ او خپل مټ نه ښیي نو بیا تا دا جرأت څنګه وکړو زما توبه ده بیا به داسې نه کوم خیر دې دا ځل مې معاف کا د چا رښتیا ویلي دي چې خاوره هم راچوتې نو د غټ ډیران راچوته وه زار دې کچه دی که نه ځکه دې خبره په مزغو کې مې کیم ښکاره کاغه مټ په کم مټ چې دله ډاکټر ستن والده خیر دې دا ځل مې معاف ښکاره کړه تا همغه مټ بیا به داسې نه کوم ښکاره ده ښکاره ده ډاکټر خپله ډیوټي پوره کړه اوس به داور خان خپله ډیوټي پوره کوي خپله د هغې سترګو خاموشي او د بڼو خبرې لیونی زړه کړې راته یادې د مودو خبرې ما به بیا درته ویل چې ګوره ټوکې نه دي زړګیه تا مینه ګڼله د وړو خبرې دا د کوڅو خبرې نه دي چرته شپې له راشه زما په زړه کې جمع شوي په دلو خبرې چرته د یار پخملې غېږ چرته ستا سرې ګریوان زما زیګره تا کولی د لیونو خبرې دیوی جی خانجی ډېرې ورځې واړولې زه خبر چې کم ځای به وي ما سره خو ډېر فکر دی خو تا سره ولې فکر دی قریش کاکا هغه د باز خیلیو متبر او خود مختار خان دی چې صدا غزل غواړي او هغه کوي بیا هم بیبي جي څلور شپږ میاشتې کابو کېږي قریش کاکا هغه مثال نن سبا د شکست خوړلي فوج دی هغه نن سبا ډېر اخوا دېخوا کوي خو هغه شکست خوړلی دی बोले कि बच्चे
بس راته دا ووایه چې ستا نوم څه دی؟ حمزه. حمزه دا راته ووایه چې سکول ته ځې؟ ولې بچی سکول ته ولې نه ځې؟ زه یا ماشوم. داوریا تا داورخانه ته خو بریان شوي چې زه د ژوندې سیکم. هغه دوران د داور خانو چې هر څه پکې آزاد او تاله سزا درکول خو د داور خان د جاګیر قانونو. استاد سزا درکول زما حق دی. جمیله سزا راکنه خو زما یو شرط دی. شرط؟ شرط دا دی چې کومه سزا زه خورم ستا سزا به د هغې نه هم سنګینه وي. تا سره به بیا ګورم خو زه د سیاراز د مشورې نه بغیر قدم نشم ایښی. راځه زاهده. داور خان سره ستا سره رشته ده او دا سرناز پکې لا څوک ده؟ داور خان زما تره زوی دی او سیرناز د هغه خور ده کومه چې ورکوټیوال نه زما په نامه ناسته ده. مطلب دا چې اوس نشته. داورې وایي چې ژوندی ده خو یار یقین زما هم نه راځي. ها نو بیا داورې زموږ د مشرانو د امر نه پس زموږ د رشتې نه انکاري شو. اوس به څه کېږي جمیله؟ زه خو د تا نه بغیر د چا تصور هم نشم کولی. مړه به شم زه د تا نه بغیر. ولې ونې ته ولې زړه خورې؟ د دې ملک جرګه شته ننواتې شته الله خیر کړي. ته ولې نه پوهېږې؟ خان الله په خپل عدالت کې خپله فیصله اوري. هغه نه د چا اوري او نه د چا جرګې مني. ولې ونې ته ولې زړه خورې؟ ما له نورو ګوتې راځي. دا چا خبره چې غل نه تختی نو مل دې وتختی. تو خو زما خبره په ټوک وړې خو بیا به ماته نه وې. ای جینې چې غر لوی دی خو په سره لار ده ته دا خبره پرېږده. شابه وخانده شابه وخانده وخانده. بیا داوري هغه جرګه ومنله. داوري زما جرګه ونه منله او زما د رشتې د چوټلټ انکاري شو او د سیرناز رشتې بل چاله ورکړه. سیرناز په جواب کې څه وویل؟ مونږ دواړو سره بله لار نه وه او یو ورځ او مونږ د تښتېدو فیصله وکړه. سیرناز چېرته په خپلو کړو خو ستومانه نه یې که نه؟ ستومانه خو هغه خلک وي چې د مینې ځای کښېني سکلی. دوران د داور خان ده که نور سپي غاپي نو غاپي به خو د میرمن سپیا ته ولې غاپې؟ خدای ته وګوره لالا ده ته څه مه وایه. مونږ داسې هېڅ غلط کار نه دی کړی. چپ چپ ته خو چوم قدرې ونه کړې. دا خو به زه دې دنیا دپاره یو نمونه جوړم. غال به در سره کوم هغه چې نه به مرې او نه به رغېږي. داورخانه ما سره چې څه خوښوي او مغه وکړه خو دې له ګوتې ور ونړې. دوران د داور خان دی. خپلو ګوتو پاکله د څه خیال دی؟ کومې چې تا زما د عزت په لمن کړي. سیرناز زموږ عزت دی او ما د شرع څخه خلاف کار نه دی کړی. د شرع خلاف کار خو دې نه دی کړی
खुद पुख्तो खिलाफ कार दिकड़ और द पुख्तो खिलाफ कार कौन के द दाऊद खान सल्तनत की वाजिबुल कत्ल दे او دغه چې ته په ما راغی او زه دې ځان سره راوستم او زما ځان دې بچ کو ولی ونیا ته معنا الله بچ کړي او په دې کې هم د الله سره راضي خدا راته ووایه چې ته به اوس څه کې زما خیال دی یار زه به د نوس لاړ شم او د خپلې سیرانال څه تپوس به وکړم نه جمیله نه ته به یوازې نه ځې زه به هم هلته تا سره ځم نه یار زه تا نشم بوتلی ځکه چې کور خوشي دی او وې خفه کېږه ما یار لاړم زه د الله په امان زما بچی څومره ښایسته دی سنګل دی ګلو دا ګل ګل هغه زما د امزا بچی په شان دی بیګا مې داسې ګډوډ خوب لیدلو په خوب کې مې د جلال بابا منښته کړې وه خوښه دې نه ده چې لږ سلام مې ورشو لاړ به شو که نه مورې امیر هلته دومره یو ښه سړی و ما له چاکلیټ هم راکړو زه به خپل بچي ځان سره ضرور بوزم راشه چې ما ښکلې بچي راشه ښه ده بچي تو ښه کپړې بدلې کا زه ډریور ته یم چې ګاډي روباسي ډېره ښه نو تاله بابا چاکلیټ درکړو اوس په ډریور تو یم ګاډي روباسي او تاله به زه ښه ډېر چاکلیټونه واخلم اوکې بچي ته پریشانه ولې شوې راځه که نه 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 مورې زه ټیک یم زه چې ځو حمزه څه شو حمزه حمزه بچی حمزه بچی حمزه حمزه بچی اوهو سو شو د باسخیلو د خانی د چا سپیرو سترګو والا چې په آباده کې ویران شول
جمیله بچې ته ژوند دی؟ او کاکا لا ژوندی یم خو په مړو حساب یم. راځه بچې دننه راځه. جمیله بچې ته کښېنه، زه تا له ګرمې ګرمې چای راوړم. نه قریش کاکا چای مې څښلې ده، خو دا راته ووایه چې هغه سیرناز چېرته ده؟ قریش کاکا ته خاموشه ولې؟ سیرناز چېرته تللې ده؟ جمیله بچې پته نشته چې هزار دی او که د چا نظر د بادخیلو په دیره خو خرور غړېدو، هېڅ پاتې نه شو. قریش کاکا زر کوه حل راته ووایه. جمیله بچې داورخان خو 15 کال وشو چې ژوندی جاړ غیب دی او سیرناز هم څو میاشتې وشوې چې هېڅ پته یې نه لګي. قریش کاکا سیرناز اخیر لاړه چېرته؟ تا ته بیا خو دونه څه ویلي که نه؟ بچې د تلو په وخت کې ما ته صرف دومره ویلي چې زه ښار ته د ملګرو کره ځم. کاکا تا ته بیا ساعته پته خو پرېښي که نه؟ د ټلیفون نمبر خو بیا ته پرېښي که نه؟ نه بچې ما ته هېڅ پته نشته. هېڅ پته نشته؟ ښه ډېره ښه ده کاکا، زه به اوس لاړ شم. د الله په امان. د الله په امان بچې، د الله په امان. حمزه بچې، حمزه بچې، هو ورته چغې دا ټول ماشومان لوبې نه کوي، د چې سیل کوي کمک لري. نه نه ته کښېنه زه ورپسې ورځم. ای را به شي که نه. های خدایه. حمزه بچې، حمزه بچې راشه که نه، ولې د مور زړه خفه کې؟ بچی چې په خپله ګبین تغلی شوې نو دا موږ به څه خورو؟ تا څه ویل وفا چې داورخان خاورې واغوستې او بیا دې سره جوړه واچول او بل ته ودېدې؟ ته خدای دپاره چوپ شه، څوک یې ته او دا ته څه وې؟ دوران د داورخان هر نیاز هر بې نیازي به یو شي، خو بس یو ځل ما سره پخلا شه. راځه ما سره، پرېږده ما. راځه. ای ملنګه دا جرأت څنګه وکړو چې زما د ښځې لاس دې ونیو؟ دوران د داورخان ده. یا الله دا کم دار ته دې پاتې کم چې غلبیل را پاسېدو او کوزې ته وایي چې په تا کې دوه سوري دي. واده یې وکړو او نقصان یې مسو ته راورسېدو. واوره او دا ټي په غوږ کې وته مچا، دا زما ښځه ده زما. واه واه یو کور خرڅولو بل ورته وې دالان نه اخلي. ای ملنګه دې نه مخکې چې زه ستا ژبه ستا د حلق نه بار راوباسم زه ویم رک شه دې ځای نه، رک شه. واره ځوانه لکه د تنظرې پردي غوښ مه خوره. بادشاه او خپل ښکار په خپله کول زده که. زما ښځه ماته په حواله که او خپله لار دې نیسه. زمرې که زمرې وي خو ښکاریانې هم شته. زه تنظرې نه باز یم باز، او باز چې کله اوچت شي باښې د یرې خپلې وزرې پټې کړي. بچه ما چې دا د فرض روجې نیوې نو د اختر دپاره
دا اختر زما او زما بوي ما په عدالت او په جرګه مجبوره کوا کینی په ټول عالم کې ورسوا شي خبر رضا وفا ما ته پاواله کا ولې چې ما سره زما او د دې د واده ډیر ثبوتونه دي سبا به تم د دړې کاڼي نه رنګ وباسي چې ما د زاهد عزت د لاسه نیولې د لاسه تما بابا سره جګړه مه کوه د دې ماشوم سر ته دوا کوه د ده په سترګو دې بخم خو زما په خبرو به لږ سوچ وکړې باران ورېږي او کارخان ډغېږي اول به دې د مازغو علاج وکړي وفا تاسو ویل وفا چې داور خان خاورې واغوستې او بیا دې سره جوړه واچولو بل ته ودېدې زما ښځه ما ته پاواله کا او خپله لار دې نیسه ګوره دا کې په غوږ کې وده مچه دا زما ښځه ده زما لیونی کا او لیونی دی په غرونو سر کا وای ستا حسن داسې دی هغه غریب ته څه قصور دی سمارا یو خو ستا ته کو وخت نه معلوم تا په ما څه دي او په تا څه دي نه په تا څه شته او نه په ما داسې به ډېر درته وي د تا به غږېږي وایه رښتیا مور د خبر نشي ګورې خو زه د زړه سره بېغام اوږده شه زما غرور زما خانه راوست د مینې قدر دی والله چې ملنګی راوست ستا د مړو سترګو د مسکا د غورځنګونو نظر دا کوم طوفان دی د ځیګر په آبادی راوست جاگیر او دولت خو اسلام الټا یې خوار کړم خو ملنګه ستا احسان راپورې دی ستا مې ومنله او ستا منم ولې چې ورکه ملګرله دې راکړه غم خو مې ډېر ښکلي دي خو وفا نن به پکې ستا د ملاوېدو په خوشحالۍ کې لام کړم هغه به مې دنده ماتېږي دنده
वफा वाई ची मीने द मड़ाव स्तरगो वला सही है जनाब दा जमाना ना चरता शायर ना तपोसु का भले चित स्तरगु पमाना हावे खपुई गुलाब ची सुमरमड़ा वेकेगी तो तुमरे खुशबू ज्यादा शायरान को वदर तदाशना द खाइजदा से नक्शा राकागी कपा कागज़ी तस्वीर जोड़ को नु पखपला बतू यारे हाँ सिंगा हाँ गोरा कना वफा नरगिसी स्तरगी द खुशुमर उब्द बाणा और द सुंबल गुंती उब्दे जुल्फी सराई गाड़ा द वक्त पशान नरायम ला उसते त पखपल तस्वीर जोड़ का और हो गोरा चिता सिंगा माशू कई स्ता मतलब दा दे ची शायरान गरीबाना शे लगद्रुन तेली लगना वफा समद्रुन खुद मिनी तुम्हारा पर गाना पर सबब आंदी न पोहीगा खुद दुनिया खबर वजू तमिनी न दे चिमी नश्ता नो हर सश्ता चिमी ने निश्ता नो हिसम निश्ता हेलो सो दौरान द दावर खान दे मजेद ताउकड़ी की दड़ा चित खुलवी मुदाम खुआड़ा गिदड़ सना गिदड़ दे जक खुला करे गिदड़ान दशपी कुकी वही सांत तुमरा नरवे लक दसमरी बार रोजा देख कदस रोशी वेखी द मिसुई रज द जोरा वरो और शपा द कमजोर दा वक्त जोरा वरी वाले चे रंग टोल स्ता पलास के गोरा यो जतर तब्यावे च मोड़ी असे मप पड़ी कवा कसम पखरे च सर होरे समंदर दा ओरा मयरवा जमा वफाता सर जमा मानत खबदावी च बार वलाड़े में वफा बार रो बासा नशपेदा त्यारा बदे लगा पर्दा उसाती गिनिनो सबो के ना 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 खबर जरगी तमो बासा ने बद्रस तलम की बरु स्वाशी नदी जरगी मनम नदी मरगी मनम तुम तगती साशा सत्तरलम जायदा जायदा समा खबर होगा जायदा 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 मोरे वफा नहीं वफा बच्चे स्तरगी खुलो का गोरी सुता गाड़ी रोबा से अस्पताल से बुझू खबर डॉक्टर से तशवीश से खबर हो निश्ता करा खान जी कम शे चे की कदबी हकम बेरा मुगल कि दुनिया तख्तारा नशी और ब्या हम दावे तार के गन मजबूरन लाजिमी शी वाय डॉक्टर साहब जहर किस्म हकीकत और इदो तो तैयार है स्तादा निस्बत दिमाग की चरता जोर जख्म चिदागी पवजा दागी यादाश तले खुदा बेगाने आदिफे पवजा दागी यादाश वापस रा ली डॉक्टर साहब द वफा से रिएक्ट दे समा मतलब दे हगसो क्या दे से एक्सीडेंट और दावर खान याद है दासिख कारी चाहे दावर खान पे ढेर घट नफसियाती दबाव दे या पे ढेर जुल्म न करी दी बहरहाल कोशिश कर वही कि बीमार खुशहाल हो साथे दे सरवा का मजा मजा रहा पर नॉर्मल जिंदगी तो वापस राशि खदा जवाब तवर्जम तदवाया नहीं रहो
دې کته د یو پړک انجام چې نن ته سمای سما او یو خبره بله واوره زما خپل یو قانون دی کوم شی چې د داور خان ملکیت شي هر هغه شي ته داور خان د خپلې نامې پټ اچوي کله داور خان سپی نو هغه ته هم پټه شته کله داور خان بازي نو هغه ته هم پټه شته حتی کله داور خان هر نوکر ته پټه شته خو ته یارېږه مقام ترې تا ته به زه پټه نه اچوم په تا به زه خپله نامه ثبوتوم هسې نه چېرته سبا په بل ځای لاړه شي چې بیا خو دې پېژنم که خبره نشته بچي د قسمت لیک څوک نشي بدلولی ته زما هنګوري د دې کور عزت یې زړه مه ورکوټې کوه هر څه به ټیک شي نوره مې وخفه کوه زه ورځم د قرآن شریف ختم نه خلک راغلي هغوی له چیروټۍ بندوبست کوم بیا راځم چا غمزه چرته دی کنه یار ته چرته وي او رښتیا امور دې څنګه ده اوس اخو هسپتال کې وکنه اوس ښه ده الو وخت هر وخت جاړ ولې بچې پته نشته ښه دا راته ووایه بچو چې ستا مور ډېره خوښه ده او که پلار نه نه کنه یار یو یاد کوم یو دې ډېر خوښ ها مور دې ډېره خوښه ده چې هغه شیز داسې ده چې د بیو وړو یو شان خوښه کاکا ته دومره ښه سړی ما بابا سره جنګونه ولې بچې ستا بابا ما نه د لارونو خزانه پټه کړې خلاف ثابته ده خو واپس کوي هغه ته ووایه چې واپس یې کړي ښه نه نه زما بابا غل نه دی بچې تا خو چاکلیټ وانغوستی زه ستا نه چاکلیټ نه یم تا زما بابا ته کړی ته څه خبرې بچې غل خو به طلا کم وي ستا پلار خو ډاکو دی ډاکو پته نشته چې دا وری زما په بابا څه داسې دباو راوستو چې هغه خپله پګړۍ زما په خو کې کېښوده او زه یې د داوري سره په واده مجبوره کړم هغه ماله
وی سپېړې دومره داغونه راکړل دومره داغونه چې زما په وجود کې داسې یو روغ ځای پاتې نه دی چې دا وري د ظلم نښه پې نه وي نښه پې نه وي وفا ته د دوري د کېد نه څنګه راوتښتېدې او ستا یاداشت دا څنګه لاړه دا صرف د هغې بنګړو سزا وه کوم چې ماله زما ترور راوړي وو زه ګورم چې ستا دا ترور څوک دی او کوم ځای اوسي زمانه زما زوړ ژوند هېر شو ستا د زړه دنیا ته راغلم وفا مینه ستا حق دی او تا ته به ستا مینه ضرور میلاویږي بله ورځ دوري جرګه راغوښتې ده ګورو چې څه فیصله کېږي سیراناز ته جمیله جمیله ته ژوندی ها سیراناز ژوندی یم خو تا نه بغیر زه په مرګ حساب یم خدای دې نه کړي جمیله خدای دې زما لپاره ژوندی لره ستا دپاره خو زه ژوندی ساتلی یم ورې زه خو پخوا مړ وم زه چې ځو نورې خبرې به کور کې وګو الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د کلي عزتمندو کشرانو او مشرانو موږ د دواړو فریقین خبرې واورېدې خو دې کې یو مذهبي او شرعي مسله دې لپاره زه مولانا صاحب ته خاص کوم چې په دې مسله باندې څه شرعي مذهبي رڼا واچوي بسم الله الرحمن الرحیم د جرګې مشرانو د ګواهانو ګواهی نه دا ثابته شوه چې تورسرې وفا د داور خان په نکاح کې ده کله چې د وفا یاداش ختم شو نو هغې نه پس هغې زاهد سره نکاح وکړه او دې کې نه د زاهد ګناه شته او نه د وفا ګناه شته او په شرعي حساب سره د
دا से औलाद हम नाजायज न ګڼل کیږي او شرعي حکم دا دی چې کله د ښځې ړومبی خاوند پیدا شي نو دویم نکاح منسوخ شي. اوس شرعي حکم په مطابق دا جرګه دا فیصله کوي چې وفا خپل ړومبي خاوند داور خان ته حواله کوي. د عدت وخت پوره کېدو نه پس حمزه کم چې د زاید جایز اولاد دی هم زاید ته به حواله کېږي. وخت د جرګې مشرانو وخت د میرمن سیرې ګریوان ګورئ او د وینځي خوږ زړه درته نه ښکاري. مولانا صاحب دا لا څنګه حکم دی چې یو مظلوم د ظالم ته واپس په حواله کوي؟ دا لا څنګه انصاف دی چې د حسین په ځای دی د یزید او شمر لاسونه مضبوطوي؟ دا لا کوم رواج دی مولانا صاحب؟ کوم رواج دی چې د یوسف خان ماتم لا ورته ښکاري او د شیربانو خوږ زړه ورته نه ښکاري؟ دا لا کومه بېحسي ده مولانا صاحب، کومه بېحسي چې میمونې دې په خپلو وینو کې لتې وهي او د شیر عالم د لاسه دې چاړه نه اخلي. مولانا صاحب دا رواج به تر کومې پورې چې سوځي به تیل او نوم به د ډېوې اخلي؟ د پتنګ سوې صورت به کتی شي او د شمې اوښکې به نشي لیدې. ولې مولانا صاحب آخر ولې؟ که یو مظلوم ته ظلم زغمل حکم دی نو بیا هغې ځان خپل محبوب ته د هجرت حکم ولې ورکولو؟ نو بیا مولانا صاحب زه ګرمه ولې یمه؟ ولې یم ګرمه؟ زما نه خو د ده د کور سپیم ښه و چې د هغوی چې ډبې به ما خوړله. زما څه قصور و زما؟ که یقینم نه راځي نو وکئ د دې جلاد نه تپوس چې زه د ده ښځم او که زه خریزه داسې کوم ظلم دی چې ده په ما نه دی کړی؟ هغه ظلمونه چې د جهالت په زمانه کې به یو خاوند ما خپله ښځه نه یې کړې په ظالمه و ستمګره په جلاده هر ظالم چې په مظلوم ظلم کوي نو سبا نه کوي. دا خو ډېر ظلمونه په ما دې باندې کړي دي. ولې داور خانه دا نه خو د هغې زمانې فرعون په سل برخه ښه و چې د خپلې ښځې په خوله په مساخه به یې طرز کولو که نه؟ خو دا خو زه په یو قسم په یو سوګند هم نه معاف کړي. دا خو زما د وجود هر یو اندام به اور سېزلی دی په اور. که یقین هم نه راسي نو وګورئ په ما د دې ستمګر د ستم نښې وګورئ. دا راته ووایه بچو چې ستا مور ډېره خوښه ده او که پلار؟ نه که نه یار یو یاد کړه کوم یو دې ډېر خوښ دی؟ وفا ما خو به ویل چې دوران د داور خان دی خو داور خان خو هېڅ نه دی هېڅ هم نه. وایه که نه داور خانه تا خو به ویل که یم نو زه یم څه شوه ستا هغه خاني ستا هغه دولت او ستا هغه شهرت؟ جواب راکړه دغه دی ولې؟
ته به څه ووایې داورخانه تا سره د وینا پاتې څه دي داسې که هر سړی جوهري وی دا لال او مرجان کاڼی پېژندی نو د جوهریانو کاروبار خو به په ټپه ولاړ که نه ده داورخانه که ستا د غرور خر هر څومره د فولادونو جوړو خو نن وفا د ګل د پاڼو په ویشتو ریزه ریزه کړو وګوره ستا د غرور ماڼۍ نسکورې پرتې دي نسکورې داورخانه تا خو به ویل چې زه سوپر طاقت یم خو نه نن وخت ثابته کړه چې مینه سوپر طاقت دی مینه ته که ډېر هم په زور او په زبردستۍ د وفا د صورت مالک شوې خو د هغې زړه دې ونه ګټه د هغې زړه دې ونه ګټه شرعي فیصله په خپل ځای او زما فیصله په خپل ځای خو زایده وخت دا ثابته کړه چې د وفا لایق زه نه ته یې زایده ته ځکه نن زه وفا آزادوم خو دا واله طلاق بابا دا دې څه وکړل بچې دا مې هغه څه وکړه کوم چې یو پلار له ډېر مخکې کول پکار خو بابا اوس دې هر څه بې وخته او بې موقع وکړل بابا بې موقع وکړل لالا د وخت انتقام ما به درته وي خو تا نه منله هغه دوران د داور خان او دا دوران د وخت دی سایدې وخت وګټل او داور خان پیله خو دا ښه ده چې د توبې له دروازې د بندېدو نه مخکې مې توبه وویسته بچو زه ستا د جمیله مجرم یم که کیدای شي نو ما وبخئ ښه
خان لالا هغه مشرانو څخه ویلي دي چې د خور زړه پر اور باندې او د ورور زړه په شینکاڼي باندې که ته نن شینکاڼی وي که نه نو زما تابع ته دا روړ یې ما معاف کړې خان لالا ما معاف کړې او ظاهرې چې زما د قتل په جرم کې صحبت یې کاکار ونیسي ولې چې دی ګرم نه دی د وفا د بېلېدو نه پس داسې په مړي ساتو خو په ما احسان وکړو وفا زه ستا د معافۍ لایق خو نه یم اوس څه مې کړی وې ما به ستا په مینه کې ستا سوری خپل رقیب ګڼلو او دغه رقابت زه د لیونتوب حد ته ورسولم زاهده وفا زما د لاسه لکه د یو خوږ لاس په شان او خوږ لاس څوک څنګه ساتي په دې ته زما ښه پوهېږي زاهده چې وفا دنه خفه نه شي